یو صحابي دی وی هغه صحابي مدینه منورې ته راته چا ورته وی اول کافر هم خپله واقعه ذکر کوي وی مدینه منورې ته راتم ما ته خپل خاندان وی په غوږونو کې مالوچ ورکه ځکه دغلته یو شخص پاتې کیږي چې نوم یې محمد دی ټول څوک سره صلی الله علیه وسلم مبارک وي نوم محمد دی او داسې انسان دی هغه داسې کلام لولي داسې الفاظ د خولې نه وځي چې څوک هغه خبرې اوري قسم دی د خپل مور پلار دین پرېږدي خپل والدین پرېږدي خپل ګر پرېږدي بار پرېږدي ښځه پرېږدي بچي پرېږدي خاندان پرېږدي نسب پرېږدي حزب پرېږدي او د پیغمبر په دغه کې غلامۍ ته تیار شي وایي ما خپل غوږونو کې مالوچ والم او رالم چې وایي رالم ومې کته یو انسان په منځه باندې ولاړ دی تلاوت یې کو ما هسې د غوږ نه شی لر کړه وایي چې تلاوت مې واورېده قسم دې زما په سینه کې یو سرور و لذت پیدا کړ کله چې تلاوت ختم شو زما پیغمبر چې د نبوت والا خولې نه تلاوت کوي د هغې به ځان نشاني وایي تلاوت چې ختم شو زه رالم آقای نامدار محمد مصطفی محمد عربي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپو کې کېناستم او کلمه مې وویده ما پته ولګېده چې قرآن داسې یو انقلابي کتاب دی چې دا انسان وری نبی اسلام مبارک یو حدیث وفرمایل نبی اسلام مبارک وفرمایل وی لو جعل القرآن خبرکم جی لو جعل القرآن فی احاب که دا قرآن په یو سرمن کې واچي دا قرآن په سرمن کې واچي او بیا دا قرآن چې کوم دی نو القی فی النار محترقه دا قرآن داسې عظیم کتاب دی چې دا په یو سرمن کې واچي او اور ته وغورځي اور هغه سرمن سوځي نه خبرې ته توجه کوئ محدثین حضرات وایي چې د قرآن نه مراد قرآن دی او د سرمن نه مراد عام یو سرمن ده که دا کار د پیغمبر په وخت کې شو نو خامخا دغه سرمن به چې کوم دی نو په دغه قرآن به په اور کې سوځېدلی نو خبرې ته توجه کوئ او دویمه خبره بعضې محدثین وایي چې د سرمن نه مراد د انسان سینه ده د انسان سرمن ده او د قرآن نه مراد قرآن دی چې کله یو انسان قرآن له دننه په سرمن و سینه کې ځای ورکي او دا قرآن د ده سینې ته کوز شو زما پیغمبر وفرمیل چې دا سړی جهنم ته تللی نشي بله جمله وره که جهنم ته م لاړه اور پې اثر نه کوي زما محترم دومره برکت دی د دې قرآن چې چاس کم حافظانو نن تاسو ته حافظانو قرآن وورو کنه د رب نه امید کوم چې دا حافظان او ور قسم دی او بله خبره کوم دنیاوي ور هم نه سوځي په هندوستان کې یو زنانه وه یو جینۍ وه یو هلک ورسره ګپ یو مارک کې به پاتې کېدل وایي هغه ورته تعلیم کو تر دې چې الله جینۍ مسلمانه کړه خبرې ته توجه کوئ الله جینۍ مسلمانه کړه چې جینۍ مسلمانه شوې ماله تعلیم راکوه د هلک حافظ قرآن او لږ لږ قرآن به دې جینۍ ته زده کوو تر دې چې د جینۍ د قرآن حفظ وکړو ټول څوک سره سبحان الله ووایي الله دې ممکن داسې جذبه پیدا کړي جینۍ حفظ وکړو د قرآن خبرې ته توجه کوي وایي هغه زنانه چې وخت تېرېده رشتې به ورپسې راتلې لیکن هغې به رشته نه قبلولوي ما ته تعلیم پاتې تر دې زما محترمو چې هغه زنانه وفات شوه چې وفات شوه د اندوانو رسم تاسو ته معلوم دی لرګي یې تیلان دې باندې کړ جینۍ پکې وردن نه کړه دا رسم تاسو ته معلوم دی اندوان کوي دا کار کنه وای اندوانو چې کله اور ورته که ټول لرګي ایره شو چې وې کتل هغه زنانه بیا هم سالمه پرته وه ټول څوک سره سبحان الله اور ونه سوځوله چې پته ولګېده چې دا څه چلو شو چې اور دا زنانه ولې ونه سوځوله پته ولګېده چې راله د هغې کمره ولټوله یو دونه کتاب پکې راووته کتاب چې وکته معلومات یې وکړه هغه د مسلمانانو دا قرآن مجید و زما محترم پته ولګېده رو پته لګېده هغه هلک یې ګیر کړه کوم هلک چې ورته کلمه ویلې وه وایي نن جینۍ ونه سوځوله اور دا ولې هغه هلک ورته وی زما پیغمبر فرمایلی دي چې کله کومې سینې نه یو انسان قرآن په سینه کې ځای ورکړي زما پیغمبر وفرمیل محترقه دا جینۍ حافظ قرآن وه ځکه ورنه سوځوله زما محترم پته ولګېده چې د قرآن دومره قدر او منزلت دی زما محترم